जी قدرمن کتونکو دا وخت زه د دبئی مال او برج خلیفه چې کوم سټیشن دی د میټرو د هغې نه موږ راووتو او اوس مخکې دغه سټیشن چې دی نو هغې ته روان یو. دبئی مال هم تاسو ته به وښیو او ورسره چې کوم دی نو چې کوم میټرو سټیشن دی دا تاسو ګورئ دا انډرګراوند میټرو سټیشن دی او دې نه بره چې موږ وځو نو دبئی مال ته به ځو. دبئی مال نه برج خلیفه دا موږ روان یو. دا میټرو سټیشن دی، دې ته مختلف خلک چې کوم دی نو دبئی مال په د ټولو نه مشهور مال دی او دلته میټرو سټیشن دغه میټرو سټیشن دی. دا سیستم تقریبا انډرګراوند دی د دبئی، ډېر زبردست سټیشن دی او څه چې کوم دی نو بیا په ځینو ځایونو کې چې کوم دی نو دی بره ځي، خو د دبئی میټرو دغه چې دی ډېر زیات مشهور دی او دغه سایډ ته موږ اوس ګورو ور روان یو. دا خلک روان دي، فارنر پکې هم دي، پاکستاني دومره دغه کې نه دي، خو ټول زیاتتر خلک چې کوم دی نو په دې کې دا فارنر دی او دبئی د انجینیرینګ انتها ده. دغه مخامخ بلډینګز چې کوم دی دا تاسو ګورئ دا د برج خلیفه سره په سپورټ کې جوړ دي او بیخي دلته د انجینیرینګ انتها شوې ده. مخکې نور چې کوم بلډینګز دي نو هغه هم را روان دي او ګوري چې مخکې څه دي. د میټرو سټیشن نه باقاعده چې کوم دی نو دا یو دغه تلې دی، لار تلې ده، ښه اے سی او لار ده. تقریبا 1 کیلومتر د دبئی مال ته پیدل تللی شي نو د هغې دپاره د ټنینو بیا دا هغه مویبل لار ده. ځای ودرېږه او لار چې کوم دی نو دا په خپله روانه ده او دا پکې د هغه خلکو لپاره چې څوک پیدل سفر نشي کولی نو د هغې دپاره دا لارې دي. د انجینیرینګ انتها ده بیخي دبئی. د هغه خلکو دپاره چې د چا څوک لکه سفر نشي کولی، په خپو باندې درد یا ضعیف یا دغې نو د هغې دپاره د دبئی چې کوم د مال ریل سټیشن دی د هغې نه دې خوا واله د دبئی مال پورې دا باقاعده چې کوم دی نو لکه لارې لګېدلې دي، بس په دې به سړی روان وي چې ودرېږي پې نو مطلب لکه په خپله باندې به ځې او ستړی کېږي به نه. دا هم د انجینیرینګ انتها ده د دبئی. دبئی مال ته سفر چې کوم دی نو هغه جاري دی. دا دبئی مال تاسو وګورئ دلته دبئی مال د دبئی ډېر مشهور تجارتي سنټر دی. دغه مخامخ چې کوم لایټ ښکاري نو دغه ځای چې دی نو لکه ورننوځي دغه دبئی مال ده. د دې طرف ته دا بلډینګز چې کوم دي دا د انجینیرینګ شاهکار چې ورته موږ وایو دا ګوره دغه ټول بلډینګز دي. دا دغه برج خلیفه مال ورته موږ دننه کېږو د میټرو سټیشن نه تقریبا 1.5 کیلومتر لار چې دا ووهلی شوه. دا د دبئی د ټولو نه مشهور مال دی او په دې موضوع کې دی. راځه دا تاسو وګورئ دوکانونه دلته ښځې دوکاندارې او اوله مال ګورو. راځه مړه دا د دبئی مال دوکانونه دي او دا دبئی مال دی. دبئی مال مشهور مال دی د دبئی
او زمونږ شان د راجس سړي خو دلته کې سیزونه اخیستل چې کوم دی نو د لیوني خوب دی، خو بیا هم دلته خلک راځي او سیزونه اخلي. دکاندارانو سره یو خپل چې کوم لینکس دی د خلکو دا ولاړ دي سوداګانو ته، هغه شانتې هغه طرف لکه موږ وګورو نو برابر دوبۍ مال چې نن په خپله باندې ډېر لوی مال دی، زوړ پخوانی په دوبۍ کې اوس د دې نه علاوه نور هم ډېر زبردست مالز جوړ دي. خو دوبۍ مال چې د برج خلیفه سره نږدې دی نو د دې اهمیت چې کوم دی نو دا په خپل ځای باندې موجود دی. دوبۍ مال زبردست انټریز دي. دوبۍ مال هغه شان د خپلو رنګینو او رانایو سره موجود دی. ټول مال چې دی نو دا کلیر کټ سنټرلایز اے سی دې طرف ته دغه شان ته بیا که مونږ ګورو نو دې طرف ته او دا خلک سوداګانو دپاره راغلي دي او سوداګانې اخلي. هسې چکر دپاره چې کوم خلک څه نشي اخیستی څه نشي خوړی د هغې دپاره چې کوم دی نو د هدا لاندې بیا دا درې چته دی، د دې نه لاندې بیا چې کوم دی نو ورسره دا کار پارکینګ او دغه ټول څیزونه چې کوم دی نو د دې مال نه لاندې دي. د دوبۍ مال یو دوه او درې چته چې کوم دی نو دلته دی، دا بیا لاندې پکې بیا کار پارکینګ دی، لاندې هم ډېر زیات خلک موجود دی، دغلته هم کوزیږو. چې د دوبۍ مال دا زما خیال چې لاندې اوس مونږ راکوشو او دلته په خپل ځای باندې چې کوم دی نو دا ډېر لوی زه چې ځو تیاره لوی مال دی او ډېر لوی خلک دلته کې راځي، چکرې هم لګوي، سوداګانې هم کوي. پارنر چې کوم دی نو دا ډېر زیات په دې مال کې موجود دي او ډېر خوندور سیسټم دی، زبردست ټول سنټرلایز اے سی اور بیا د دې برج خلیفه ته چې کوم دی نو هم لار تللې ده. دوبۍ مال یو خوندور نظارې دي. بهرحال اوس موږ دوبۍ مال نه چې کوم دی نو وځو او برج خلیفه سایډ ته روان یو. دا د دوبۍ مالو نه کوم چې موږ تاسو ته وښو دلته دا ګوره زنانه دکانداري دي، فلفاینې ده، دا بله هم د فلفاین ده، زنده‌باد. او د دوبۍ مال چکر او سفر دومره ما انجای نه کوم ځکه چې چونکې زه تاسو ته ښیم خپل سامعینو ته ښیم نو په دغې وجه باندې زه وایم چې یاره څومره نور خلک وښوی شي دومره به ښه برج دوبۍ مال لاندې ګراوند چې کوم فلور دی نو هغې ته موږ راکوشو او دلته زموږ سره چې کوم ملګري دي نو موږ ټول اوس بهرحال په دې ځای باندې د دوبۍ مال له قصه زه ختمومه دا مختلف تاسو وګورئ دلته کې چې کوم دی نو ډېر زیات فارنر ځکه چې دا د دې د ډالرو د سودا د قوت او د طاقت مال دی او دغه شانته دا تاسو ګورئ دلته او دغه شانته چې کوم دغلته دي دا خلک داسې روان دی او دغه شانته پکې دغه دي بیا د دې سره چې کوم دی نو هغه طرف ته او دا
یو دوه درې او څلور او پنځه چېرته چې کوم دی نو دا مال دی او ډېر مشهور مال دی دوبۍ مال د سودا سلف لپاره خلک خوښوي خلک د عام کتو دپاره هم چې کوم دی نو راځي دلته کې مونږ هم خوند واخیستو او زما دا خیال دی چې تاسو هم دا پروګرام وکتو تاسو به هم خوند واخلئ مننه